على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى الناس كافة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. حسن यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ती जना, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ती जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब. खुदे मगण बेशक जी बंद दे नूर कुलवाड़ सिफात दी पर इख्तियार. ज़रहमान द पाक रसूल द दर खाक रो बियमा कम खुदे नकड़ी लदी दर जुदा. इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा. अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातम व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह. मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम मशाइख़ इज़्ज़ाम, उलमाए किराम, हाज़िरीन महफ़ल, मशरानो कशरानो, ददी महल्ले बाशिंदगानो, बहर नरागलो मिलमनो, कम नूरानी महफल व मजलिस की ची मंग व तासी राजम शवी दागी गरज व गायत तासो त मालूम शवी दा
چې بل مقصد او غرض زمونږ د راجمع کېدو نشته سوای د دې نه چې مونږ ټول د نبی علیه الصلاۃ والسلام مینې راجمع کړي او امید دی چې دغه مینه به زمونږ او ستاسو د جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نظر کرم نه کامل برخه نصیب کی ځکه چې د چا سره دا فکر دی چې زما محبوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دی هغه خلق الله ډیر کمال ته رسولي او دا غوي تعلق د مینې چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک سره دی نو د حضور علیہ السلام تعلق هم دغه بنده سره دی هغه ډیر وفادار دی ډیر مشفق او مهربان دی دا ټول زمانه تر قیامت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نبوت او د رسالت دا او مونږ کلمه داسې وایو چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د الله پاک جل مجده نه علاوه بل څوک د عبادت لایق نشتا او محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی دا زمانہ د نبوت او د رسالت د حضور اسلام شروع ده دا به تر قیامت پورې وي او ګورئ د مبارک دا ذات شریف چې دی دا الله د تمام عالمونو لپاره رحمت را لېږلی او رحمت دا به د مؤمن مسلمان سره قریب وي دا به د سره وي ځکه چې ان رحمت الله قریب من المحسنین قرآن فرمایي چې یقینا د الله رحمت د احسان کوونکو نیکی کوونکو خلکو سره ده نو د نبی علیہ السلام مبارک تعلق او ربط د امت سره همیشه دی دا ختمی گنا دا لرکی گنا دا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امت دا احوالنا اللہ پاک پا خپل روز اقدس کی خبری او دا امت اعمال احوال دا طول ورطا معلوم دا بہرنو لکانو توی چپشی خبری مکوی ګورئ مومنانو صحیح شو د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد گرامی دے محبوب علیہ السلام مبارک فرمائی حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم زما د دنیا زندگی هم ستاسو د پاره ډیره بهتره ده او زما د عالم برزخ د قبر مبارک زندگی هم ستاسو د پاره ډیره بهتره ده ګورئ دا د یو مؤمن مسلمان په لکه یو خیال خاطر کې مرانه شي چې جوړې زمونږ پیغمبر علیه السلام د دنیا نه تشریف یوړو بس معامله ختمه شوه نه یو خو الله غي سره وعده کړی چې ولل اخرت خیر لک من الاولى زما محبوب استا هر رستنه غړې د مخکینه غړې نه بهتره ده څومره چې وخت تیریږي د نبی علیہ السلام په کمالاتو کې اضافه کیږي داغي مبارک فیوزاتو کې اضافه کیږي زیاتواله راځي د دې وجه نه حضور علیہ السلام فرمایي زما د برزخ زندگی د قبر مبارک زندگی مستاسو د پاره ډیره بهتره ده او زمونږ د اهل سنت و جماعت د عقیده ده چې په خپل قبر منور کې نبی علیہ السلام د روح او بدن دواړو سره حیات
په حیات النبی زمونږ ایمان. ټول انبیاء کرام علیهم الصلوات و تسلیمات دا په خپلو مزاراتو کې ژوندي دي په روح بدن دواړو سره، ځکه چې حضور اسلام فرمایي الانبیاء احیاء فی قبورهم یصلون ویحجون. دا الله پیغمبران علیهم الصلوات و تسلیمات دا چې دی ټول په خپلو مزاراتو کې ژوندي دي، باقاعده منځونه کوي او حجونه کوي. نو ګور هغه تصرف هم شته چې منځونه هم کوي او مطلب لري حجونه هم کوي. بیا چې امام الانبیاء والمرسلین دی، افضل الانبیاء والمرسلین دی صلی الله علیه وسلم، نو خو په اولاد طریقې سره په خپل قبر مبارک کې حیات. فرمای تعرض علی اعمالکم، ستاسو عملونه ما ته په قبر مبارک کې پیش کولی شي. د پیر په ورځ او د زیارت په ورځ دا دوه ورځې عملنامې د امت ځي نبی علیه السلام مبارک له. نبی علیہ السلام مبارک ته ټول امت عملنامې په قبر مبارک کې پیش کړي. هغه مبارک د ټول عملنامو د دې جانچ پړتال کوي. محبوب علیہ السلام خپل فرمایي ان وجدت فيه حسنه، که ستاسو په عملنامه کې زه ستاسو نیکي بیا مومم فحمدت الله، د الله حمد او ثنا بیانوم چې یا الله شکر دې زما امت ته د نیکۍ توفیق ورکړې. وان وجدت فيه غیر ذلک، او که زه پکې ستاسو بدي بیا مومم، ستاسو ګناهونه پکې ووینم، نو بیا زه څه کوم؟ په خپل قبر مبارک کې خپل روضه اقدس کې فاستغفرت لکم، زه د الله نه ستاسو دپاره د مغفرت دعاګانې غواړم. اوس هم دا سلسله جاری ده، تعلق نه دی ختم، تعلق نه ختمیږي. د هر پیر په ورځ او د زیارت په ورځ ورته د امت عملنامې پیش کیږي. نبی علیہ السلام د امت اعمال ګوري، که نیکي پکې وي د الله حمد او ثنا بیانوي، که چرې ګناهونه پکې وي نو نبی علیہ السلام مبارک ولا په خپل روضه اقدس کې د مغفرت دعاګانې غواړي. ګورئ دا تعلق امت سره قائم دی، که امت سره تعلق نه ختمیږي، او داسې زبردست تعلق دی چې انسان هغې ته حیران پاتې شي. څوارلس نیم سوه کاله وشو تقریبا دا دی 42-43 چلیږي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هجرت مبارک. د هجرت نه 10 کاله پسې وصال شریف وشو، نو دا څه د پاسه 1400 کاله وشو. اوس صحابه کرام هغه چې د محبوب علیہ السلام مبارک سره په جون باندې د هغې ملاقات شوی و، خو د تابعینو تابعینو خو سره ملاقات نه و شوی، د مذهبونو د امامانو خو سره ملاقات نه دی شوی. یعنی د هغې په دنیاوي زندګۍ اوس رستو چې کوم خلک راغلي د هغوی شان ته وګورئ چې د دې خپل محبوب علیہ السلام مبارک ور سره څومره عجیبه غوندې تعلق دی. د عاشقانو کې یو عاشق تیر شوی دی د نبی علیہ السلام مبارک، د هغه نوم دی امام شرف الدین بوصیري رحمت الله تعالی علیه. هغه یو قصیده لیکلې ده، د هغې قصیدې نوم دی قصیده برده. د نورې قصیدې هم لیکلې وي، خو دا قصیدې چې ولیکله دی په هغه حالت کې لیکلې وه چې کله په ده باندې د فالج اټیک وشو. دا یو طرف ولا فالج ووهه، بیمار شو، کټ کې پروت و، زړه کې راله. ډېرې قصیدې د بادشاهانو هم لیکلي دي، ډېرې قصیدې د نبي علیہ السلام مبارک په شان کې هم لیکلي دي. خو راشه د دې بیمارۍ په حالت کې یو قصیده ولیکه
په دې غرض باندې چې نبی علیہ السلام مبارک رانه خوشاله شي. اوس دې صحابي نه دی، تابعی نه دی، تبع تابعین نه دی، رستو راغلی د قصیده ولیکله په عربی ژبه کې. په کومه ورځ چې قصیده پوره شوه، قصیده برده کې دا اولیاء کرام چلی وباسي، د دې په یو یو شعر کې چلی وباسي، داسې کمالات ته ورسي چې هغه شعر ووایي او په مریض باندې شف کړي، الله ترې هغه مرضونه ختموي. که تنګدستي وي هغه چې لولي، الله پاک ول رزق فراخه کوي. څه مشکلات چې وي الله تعالی جل په دې قصیده برده کې دا کمال خدای د هغې چله څوک وباسي، د ده خوله بختوره شي، د هغې یو شعر چې ووایي او چا باندې شف کړي مشکلات یې اسانېږي. څوک چې په دوام ولري د نبی علیہ السلام دیدار هم ورته ملاویږي په خوب. قصیده چې په کومه ورځ پوره شوه، اوس د چاته ویلې نه ده او نه چاته پته شته، خو چې کومه ورځ باندې قصیده پوره شوه د کېښوده او د شپې چې کله وله آرام راغی، اوده شو، سترګې ورلې، آقای دو جهان صلی الله علیه وسلم ورله په خوب کې تشریف راوړ. یاره د حضور صلی الله علیه وسلم دیدار مبارک په خوب کې یا په ویښه ویلاوېدل دا د تمامو نعمتونو اعلی نعمت دی. الله دې موږ ټولو ته بار بار نصیب کړي. تنګ شوي خو نه یې که نه؟ ښایي زما دې خبرو ته لږ غوندې متوجه شئ. زه د دې خبرې په ضمن کې تاسو ته اوس یو بله خبره کوم، بیا دې خپلې خبرې له راځم. تفسیر روح البیان کې 2 ځایه دا واقعه ذکر کړې. علامه اسماعیل حقی رحمت الله تعالی علیه چې یو سړی و چې د هغه نه به بس هغه نه به هر وخت د مشکو خوشبو روانه وه. چا ورته ووایي چې ته روزانه په ځان باندې مشک پورې کړې، ځکه تا نه دا خوشبو ځي. هغه ورته وایي نه، زه خو مشک په ځان نه پورې کوم. وی تا نه دا خوشبو ولې ځي؟ هغه ورته د دې وجه ده، هغه وجه به درته زه بیان کړم. ورته وی زه د مور او پلار داسې یو زوی ومه چې زمونږ کور کې ډېره غریبي وه او زما والد صاحب چې دی کمزوری و، نو د دې غریبۍ په وجه باندې هغه پلار مې زه بوتلم او د یو کپړې والا دکاندار سره یې نوکر کړم. هغه ته وی دی به تا سره کپړې خرڅوي او بس دله به خرچه ورکړي، زمونږ ګزاره به پرې روانه. وی زه هغه دکاندار سره به وم، څوک به چې راتله ما به ورله کپړې ورکولې. یو ځل یو داسې د پوخ عمر ښځه زمونږ دکان ته راله او زما دې نیک ته وویل چې یاره دا ستا دا نوکر چې دی دې موږ سره لاړ شي، زما چې کومه مالکه ده هغه جوړې غواړي، نو یو څو تانونه به ځان سره یوسو چې زما هغه نیکه پای کې ځان له جوړې خوښې کړي، نو د هغې پیسې به مونږ ورکړو او نورې کپړې تانونه به تاله واپس راوړي. نو زما نیک ورته وی چې ډېره ښه ده. نو ما ته وی چې بچیه دې زنانه سره لاړ شه، تانونه ځان سره یوسه. دغه سړی وی الله ماله یو حسن او جمال را کړی و، زه ډېر ښایسته وم، هغه وخت کې هم ښایسته وم،
خو هغه وخت کې ځوان وم ایله ځوانۍ ته رسېدلی وم بس زه د دې زنانه سره لاړم یو کور په دروازه کې ودرولم ما ته وی یو 2-3 منټه پس راننوځه 2-3 منټه پس یې اواز وکړ راځه دننه چې دی یو کمره وه پاکور د هغې په دروازه یې ورننه ویستم هغه کمره کې دننه بله دروازه لګېدلې وه په هغې م ورننه ویستم چې مې وکاته اوس هغه کمره کې یو ښایسته جینۍ ناسته ده او دې پخې ښځې ته دې جینۍ وایي چې را دې وسته وي او را مې وسته وایي ښه ته بار ته لاړه شه زه وځم زه اوس دننه هغه کمره کې یم دغه جینۍ راله او دروازه یې کونډه کړه ما ته یې وویل چې کپړې او جامې سره به بیا ګورو خو ته ما په کم غرض چې راوستې نو هغه غرض به زما پوره کړي زه چې درته څه ویم ومنې پیسې به هم ډېرې درکړم کپړې به هم واخلم د له نور تانونه واپس کړم خو که زما خبره دې ونه منله نو بیا به د نور بدنام کړم وایي زه په دغه وخت کې ډېر فکرمن شوم چې الهه زه خو په دې نیت باندې نه یم راغلی ما ته خو خپل نیک وي چې دې سره لاړ شه او د دې نیکه به چې دی مالکه به یې کپړې واخلي او نورې کپړې به واپس وړي پیسې به راوړي دا څنګه زه بې ځایه ګیر شوم کمره کې دننه کمره هغې کې دننه ګیر شوم وایي ما دې زړه کې وي چې اله العالمینه ته را سره امداد وکړه وایي دغه وخت کې مې دې ذهن ته یو خبره راله وی ما ورته وی چې زه دغه خبره دومره مشکله نه ده خو ما ته دا ووایه چې زما د ګېډه کې ګړبړ پیدا شو زه یې راته وښیه چې زه اودس تازه کړم نو بیا به ګورو وی یو دروازه یې راته وښیه په دې ورننوځه اودس تازه کړه او زر روځه وخت به نه دی وی زه چې ننوتم هغه لیټرین و وی ما په ښه په طبیعت سره اودس مات کړ ځان مې ښه سنبال کړ او بیا چې راپاڅېدم لستوڼي مې ونغاړل او هغه خپله ګندګي مې په لاس راواغسته او ځای په ځای مې په دې بدن باندې ولګوله ټول ځان مې ولاړه وایي چې کله راووتم چې دې راته داسې وکاته خدای د دې بې خو باسه لیوانې روغ نه ګوري خو راولي وایي بس هغه بلې کمرې دروازه او دواړه یې کولو کې ما ته وایي چې سیده وزه ګورئ بیا شاته ونه ګورئ بس لاړم ووتم لاړم په پاکو اوبو مې ښه ځان صفا کړ جامې مې مې وینځلې ځان مې هم صفا کړ ډېر خفه شوم پریشانه شوم بیا رالم دروازه مې وواله هغه پخه ښځه راووته ما ورته هغه کپړې تانونه راکړه چې ځم بس تانونه مې واخیسته ولاړم زما طبیعت ډېر زیات خراب شو کله چې شپه شوه او زه په خپل کټ بستره باندې سملاستم په خوب کې یو ډېر نوراني چهرې والا انسان راغی لږ په شوق وایي سبحان وایي ما ته یې وایي چې زه راغلی ما تاله مې خوشخبري راوړې وایي ما ورته وایي چې څه خوشخبري دې راوړې وی دراته وی چې تا نن د یوسف علیه السلام سنت ادا کړي دي دا خوشخبري مې درله راوړې ده یوسف علیه السلام مبارکم په اوو کمرو کې دننه زلیخي بیبي بوتلې او هر دروازه به په خپله تاله کوله چابي به د ځان سره کېښوده کله چې ومې کمرې ته دننه لاړه نو دا په پالنګ کې کېناستا یوسف علیه السلام مبارک ولاړ دی الله قرآن عظیم الشان کې فرمایي چې زلیخي بیبي یوسف علیه السلام ته داسې وی قالت هیت لک
اے یوسف دی خوا تراشا. اس اغا پالنگ تیرا بنی. یوسف علیہ السلام ورطا فرمائی قال معاذ اللہ پناہ پا خدے دا کار نکو. یرا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ او ډیره لوی هستی تیرا شوی دا غد سورہ یوسف په تفسیر کې دا خبره ذکر کړی دا. خود دې آیت دلان نه چې الله فرمایي ولقد همت به وهم بها لولا ان رأى برهان ربه. دی یوسف علیہ السلام مبارک باندې زلیخی بی بی همتو کا د مبارک بم همت کړي وي خو کله خپل رب جل جلاله دلیل او برهان لیدلې نه وي. اوس د دې برهان په ضمن کې هغه مبارک فرمایي دا برهان څه شی و، دا دلیل څه شی و چې د مبارک ولید او د هغې په سبب باندې د مبارک بچ. وی دا ورته د کوټی پچت کی یعقوب علیہ السلام خپل والد محترم راخکارا شو او دا خپل ګوته مبارکه د غاښونو په منځ کې د حیرانتیا یې ښودې ده چې ای بچیه دا خو ستا د راتلو ځای نه و څنګه راغلی. ورته وی قربان زه خو په خپله نیم راغلی، زه خو دې د غلام په حیثیت په دې محل کې ساتلی یم او غلام به د مالک خبره مني. دې ما ته وی دا کمره وګوره څومره ښکلی نقش و نگار دی، دې کې څومره ښایسته د مارغانو تصویرونه جوړ دي، په دې کمره کې څومره کمالات شوي دي، رنګ او روغن پکې شوی دی، ډول او سنگار پکې جوړ دی. یو یو کمره به یې راته ښودې د هغې تعریف به یې راته بیانه، ومې کمرې ته یې راوستم. نو زه خو په دې خیال هم نیم راغلی. ورته خن واپس شذا قربان واپس بشم خو هر دروازې ته تاله لګولې ده. اوس چې دا دروازې تاله دي نو زه به څنګه باروزما، چابیان هم د زلیخی بی بی سره. یعقوب علیہ السلام ورته ویل چې بچیا ته پروا مه کو، ته صرف بس منډه ووهه د دروازو د تالو نه ته خلاص اوسه. یوسف علیہ السلام منډې کې چې دروازې له راغې په خپله به ورته دروازه کولاو شو، چې دویمې له راغې دویمه کولاو شوه، درېمې له راغې درېمه کولاو شوه. زلیخی بی بی د کټ نه پالنګ نه رو د انګلغې هم ورپسې را منډې. کله چې اخري دروازې له راغې کومه چې د هغه طرف نه اوس اوومه دروازه ده، د کور د طرف نه بهر نه چې به ورننوتې دا لومبۍ دروازه وه، خو د هغه اړخ نه اوومه دروازه وه. کله چې یوسف علیہ السلام مبارک اخیری دروازې ته ورسېد، زلیخه بی بی هم ورپسې راورسېده. دې چې څنګه لاس واچو د یوسف علیہ السلام د قمیص مبارک رستی لمنه ورله په لاس کې ورغله. اوس یوسف علیہ السلام مخکې زور کېدی، رستو ځان ته راکاږي. په یو پیغمبر کې الله جل جلاله د څلوېښتو پهلوانانو طاقت اچولی او په یو پهلوان کې د 10 سړو طاقت وي او په یو سړي کې د 4 ښځو طاقت الله اچولی. اوس یوسف علیہ السلام خو د الله پیغمبر دی علی نبینا و علیہ الصلاة والسلام. دغه وخت کې دی چې لمن اوس لاس کې دا راکاږي، یوسف علیہ السلام مخکې زور کوي، نو طاقتور خو هغه دی دا پرې نشي را ایسارولی. نو هغه مبارک خو ایسار نه کو، خو لمن اسیرې شوه، ټوکړه د دې په لاس کې پاتې شو. یوسف علیہ السلام دروازې نه ووت، خو چې کله د بهر دروازې ته ورسېده د کور، نو دغلته عزیز مصر کور ته راننوته. یوسف علیہ السلام مخې له ورغی. اللہ جل جلالہ فرمائی الف یا سیدها لدى الباب، په دروازه کې ور سره د کور مشر سردار ملوش عزیز مصر ملوش.
اوس یوسف علیه السلام خو ډېر تیزۍ سره منډه والې وه دی مبارک سارې او عزیزي مصر ته لاس چاپېره کړي یوسفه دومره په تیزۍ سره راووتې څه چل شوی یوسف علیه السلام ورته فرمایي ما کتل چې زه منډه وهلی شم او که نه نور حال یې ورته ونه وي په زلیخي بیبي پرده اچوله وایي ما کته چې زه منډه وهلی شم او که نه یو په ګناه پسې منډه ده یو د ګناه نه منډه ده مونږ ګناه پسې منډه وو هغه مبارک د ګناه نه منډه واله په خبره ورسېده ما کتل چې زه منډه والی شم او که نه عزیزي مصر ورته وایي بې وخته منډې مه وهه وایي ښه نه به وهم بس خبره ختمه شوه چې وی کاته اوس زلیخه بیبي راووت د یوسف علیه السلام د قمیص مبارک هغه ټوکړی په لاس کې ده زلیخی بیبي دا خیال وکړو جوړ یوسف علیه السلام د عزیزي مصر ته حال وي نو بس سوچ او فکر یې ونه که ځکه چې دا ښځې چې دي دا ناقصات العقل دي او ناقصات الدین هم دي نو بس نور فکر او سوچ یې ونه که خو عزیزي مصر ته یې وی ستا اهل ته چې څوک په بد نظر وګوري نو د هغه به څه سزا وي یا به ولا سخت عذاب ورکولي یا به په جیل کې اچول وي سزا یې ورته مخکې نه واوروله عزیزي مصر یوسف علیه السلام ته مخ راواړو زلیخه بیبي څه وایي اوس یوسف علیه السلام په فکر کې پرېوت چې یاره که زه ورته ویمه چې زه په دې معامله کې بې ګناه یمه نو هر څه کوي خو زه د دې د غلام په حیثیت دې په کور کې ساتلی یمه نو زما خبرې د دې اعتبار نه ورکړي نو یوسف علیه السلام مبارک د دې زلیخي بیبي د خاندان یو داسې معصوم چې هغه د پی سکون کې معصوم او خبرې نشوي کولی یوسف علیه السلام مبارک ورته وفرمایل وی ای عزیز مصر د دې معصوم نه تپوس وکړه چې څوک خطاکار اوس هغه معصوم خو خبرې نشوي کولی خو دا معجزه د یوسف علیه السلام مبارک وه اللہ جل جلالہ قرآن عظیم الشان کے فرمائی وشہد شاہد من اہلہا د زلیخی بی بی د دې د اهل یو معصوم گواہی ورکا خو معصوم هم ډایرک گواہی داسې ورنکه چې ګینې یوسف علیه السلام پاک دی او بی بی زلیخا دا ګناهګاره ده معصوم یو قید او قانون کې خود د یوسف علیه السلام قمیص مبارک سیری شوی دی تاسو یوسف علیه السلام ودروئ د قمیص مبارک چیکنګ وکئ ان کان قمیصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین د قرآن عظیم الشان وینا د الله جل مجده فرمائی وی دغه معصوم عزیز مصر توائی تاسو د یوسف علیہ السلام د قمیص مبارک چیکنگ وکئ که قمیص مبارک د مخ کی طرف نصیری شوی وی نو زلیخه بیبي رښتیا وایي او د یوسف علیہ السلام خبرې له اعتبار نشته وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ او که قمیص مبارک د رستو طرف نصیری شوی وي نو بیا یوسف علیہ السلام رښتیا وایي او زلیخه بیبي ګناهګاره ده هغه دروغ وایي یوسف علیہ السلام یې ودرو قمیص د مخکې نه دی سیری شوی رستو طرف نه سیری شوی نو معصوم خو وی کنه ان کان قمیصه قد من دبر که قمیص مبارک رستو طرف نه سیری شوی وي فکذبت وهو من الصادقین نو بیا زلیخه بیبي دروغ وایي یوسف علیہ السلام رښتونی دی نو قمیص خو د رستو نه سیری شوی
عزیز مصر پیشو چې یوسف علیه السلام بری الذمه دی او دا کار ټول د زلیخی بیبي دی. خو مفسرین کرام فرمایي هغه وخت کې د مصر داسې یو ماحول و چې دا نارینه به د ښځو نه ډېر سخت یارېده. زمونږ د زمانې غوندې د ښځو نه به ډېر سخت یارېده. وی یوسف علیہ السلام ته مخ راواړ، یوسف اعرض عن هذا، اے یوسف علیہ السلام د دې خبرې نه مخ واړوه، بس پروا مه کوه، ته بری. زلیخی بی بی ته مخ راواړ. عزیز مصر ورته وی انه من کیدکن، دا ستاسو د ښځو د مکر نه یو مکر دی. ان کیدکن عظیم، ستاسو د ښځو مکر ډېر لوی دی. وی ګوره زلیخی بی بی ته داسې نه چې دا ستا مکر دی، ورته ستاسو د ښځو مکر دی. وی دومره یې ورته مخامخ نه شو ویلی چې دا ستا مکر دی، دومره تکړه و. اوس خو بس زلیخه بی بی پیش هغې ورته ویل نه نه جیل کې به اچي. یو بله خبره ده، خو ما صرف خپل مقصد په دې خبره کې دا و چې یوسف علیه السلام مبارک ومې کمره کې ننوتی و او زلیخی بی بی ورته دام غړولی، خو الله پاک بچو ساته. نن تم په کمره کې دننه کمرې ته ننوتی وي او بس الله ستا حفاظت هم بچ. نو دا د نن د یوسف علیه السلام سنت ادا کړي دي. په خبر ورسېد دا خوشخبري مې در راوړه. دویم نمبر دا چې دغه نورانی شکل والا انسان زما په دې بدن باندې خپل لاس راښکه، د لاس د راښکلو سره زما د بدن نه د مشکو خوشبو روانه شوه. د کوم وخت نه چې په خوب کې هغه زما په بدن باندې خپل لاس مبارک راښکې دی، د هغه وخت نه زما د بدن نه د مشکو خوشبو روانه شوې ده، تر ننه پورې ده وي به تر مرګه. وی ما د هغه نه تپوس وکړو چې دا ولې؟ وی ما ته وی دا د هغې په بدله کې چې تا نن د دنیا په ګندګۍ خپل بدن ګنده کړی دی، خو د ګناه د ګندګۍ نه د خپل ځان بچ کړی دی. اوس هغه څومره وخت چې تا باندې ګندګي پرته وه، تا نه بدبویي تله، خو د ګناه د بدبویۍ نه د ځان بچ کړی و. زه دا د هغې په عوض کې شو چې ټول عمر به ستا د بدن نه د مشکو خوشبو روانه وي. زه په ځان مشک نه پورې کوم، دا د هغه لاس مبارک د راښکلو خوشبو ده. وی بیا ما د دې صاحب نه تپوس وکړو چې یاره قربان ته خو ما ته له خپل ځان وښایې، ته څوک یې؟ وی دې داسې مسکې شو، وي ما ته وی د جبرائیل علیه السلام یم. جبرائیل علیه السلام ګوره چې د یو ګناه نه ځان وساته، درې خوبۍ الله وله ورکړي. یو د یوسف علیه السلام د سنتو زیری، او دویم د مشکو خوشبو، او دریم د جبرائیل علیه السلام دیدار په خوب. اوس چې جبرائیل علیه السلام غوندې هستي په خوب کې ولیده، څومره برکت دې صاحب ته میلاو شه. څوک چې د تمامو انبیاو امام او سردار په خوب کې ویني، د هغه به کوم مقامي په خبره ورسېږي. امام بوصیری رحمت الله تعالی علیه فرمایي زه چې د شپې ویده شمه، په خوب کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ما ته وی چې اے امام بوصیری صاحب تا چې کومه قصیده لیکلې ده هغه خو راته لږه ووایه. ما ورته وی چې قربان ما خو ډېرې قصیدې لیکلې دي، کومه قصیده درته ووایم؟
وی ما ته حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې هغه قصیده راته وایه چې نن سر ته رسېدلې ده او په سر کې تا دا شعرونه لیکلي دي امن تذکر جیران بزی سلمی مزجت دمان جرا من مقلت بدمی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان الله. دا چې په سر کې دا شعرونه لیکلي دي دغه قصیده راته وایه نو دا اشعار د قصیده بردی په سر کې دي وی زه ورته شروع شومه اوس په خوب کې دا قصیده حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک ته ویما شارحینو د دې قصیدې لیکلي دي وی چې امام بوصیری رحمت الله تعالی علیه فرمایي وی چې ما په خوب کې حضور علیه السلام مبارک ته دا قصیده ویله وی محبوب علیه السلام مبارک به ورسره داسې ټالۍ وهلې داسې ټالۍ ورسره والې ځکه چې په دې قصیده کې ټول د نبي علیه السلام صفتونه بیان کړي اوس قصیده شروع ده چې دې شعر تر ورسېده کم ابرأت وصبا باللمس راحة وأطلقت أربا من ربقة اللمم د دې ترجمه داسې ده اے د الله خوږ محبوبه ستاسو د لاس مبارک دا برکت دے چې ستاسو لاس مبارک پچا باندې راخلې شوی دے ستاسو د لاس مبارک په مسکولو سره ډېر ډېر بیماران د بیماری نه الله شفا یاب ګرځولې دي وأطلقت أربا من رفقة اللمم او ستاسو د لاس مبارک پر اخکلو سره ډیر دیوانګان د دیوانه توپ د جیل خانې نه آزاد شوي دي پس چې کله دا شعر وی نبی کریم علیه الصلاۃ والتسلیم را پاسېده او وی زما په دې بدن باندې د خپل لاس مبارک راخ او بیا خپل صادر مبارک د خپل یوګي مبارک نه راګوس په دې خوب کې ویا غیر باندې د پاسه واچو ماته وی چې اے امام بوصیری صاحب ته چې د خوب نه بیدار شې ستا بدن مبارک بم جګ جوړ شوی وي او دا صادر مبارک بم پتا باندې غوړېدلې پروت وي سبحان الله زه چې کله را پاسېدم سترګې مې پرانیستې نو صادر مبارک را باندې غوړېدلې پروت و صادر مبارک خو مې واغېست خو چې خپل بدن ته مې وکته نو د فالج مرض چې کوم دی هغه رانتلی و بدن مې جګ جوړ شوی و یو طرف ته مې بدن ته صحت ملو شوی و بل د محبوب علیه السلام د لاس مبارک پراخ کلو سره زما حسن چار چاند ګرځېدلی و د امت سره څومره ښکلی تعلق قصیدې لیکلې د بوصیر په علاقه کې او نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایي چې کومه قصیده لیکلې هغه راته لږ ووایه د خو لا چاته بیان کړم نه د خدای الله د محبوب نه خو نه پټېږي ځکه امت سره عجیبه تعلق دی ګورئ د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د دې روزي مبارک نه چې دا کومه جنگله تو ده کنه دا پخوا نه وه شیخ عبدالحق محدث دهلوی رحمت الله علیه جذب القلوب کې دا خبره ذکر کړې ده وایي چې یو دو يهوديان په یو میشن باندې راغلي و هغې وی
چې دا مسلمانان مونږ ته وایي چې نبی علیہ السلام په خپل قبر مبارک کې په روح او بدن دواړو سره حیات دی. نو داسې کوو چې دا خپل میشن چلو که کامیاب شو پکې، نو مونږ دا نبی علیہ السلام مبارک د قبر نه وباسو، بیا به مسلمانانو سره مناظره جوړه کړو چې ستاسو پیغمبر اسلام په قبر کې نشته، تاسو ځان نه لګیایئ. نو دا قبر مبارک چې کولو شي نو نبی علیہ السلام پکې نه، دا به مونږ ویستې وي، وړې به وي. نو دا میشن د یهودو په مشوره باندې داسې شروع شو چې یو دوه کسان د مسلمانانو په شکل کې جوړ کړ او بیا یې جنت البقیع کې ډیرا کړ. جنت البقیع مقبره د نبی صاحب روزي مبارک سره داسې دغه فاصله کې پای کې ډیره شو او پزان لباده د نیکانو خلکو اچولی وا، پټ مخ به ګرځېده، تسبیح به لاس کې نیولې وي، بس جنت البقیع کې دی مصلی غړولې وي، یو ځان له کوټګۍ جوړه کړې وه، د دې مصلی لاندې سرنګ شروع کړی و د نبی علیہ السلام قبر مبارک ته. خاوره به یې راویسته، د شپې بتلو په سمندر کې به یې غورځوله، چاته پته ونه لګي. ډېر ورځې منځ کې تېرې شوې، خاوره یې کنستا کنستا سرنګ اوږدېده چې د نبی علیہ السلام خپو مبارک ورته ورسېد. بس اوس لږ مزل پاتې و چې دا سرنګ کې د نبی اسلام قدمونه مبارک بس ښکاره کېدو واله و چې دې کې د مصر یو بادشاه او هغه ته نبی کریم علیه السلام مبارک په خوب کې راغی او داغه نوم نور الدین زنگی رحمت الله تعالی علیه. دغه بادشاه نور الدین زنگی رحمت الله تعالی علیه ته نبی علیہ السلام په خوب کې راغی، ورته یې فرمایل چې اے نور الدین زنگی صاحب شا ولاړ شه او یو دوه سپي دي هغه مې درنه وړي، دوه سپي دي هغه مې درنه وړي، د هغې نه مې بچ کا. نور الدین زنگی رحمت الله تعالی علیه چې د شپې را پاڅېدو په ډېر او تر حالت کې چې دا مې لا څنګه خوب ولید. د خوبونو درې قسمونه دي، یو ته حلم وایي، دویم ته حدیث النفس وایي، دریم ته رؤیا صالحه وایي. دا د خوبونو اقسام دي. دې کې دا دوه قسمه خوبونه شیطانی دي، حلم او حدیث النفس، او دا رؤیا صالحه دا رحمانی خوبونه دي. اوس د ده په ذهن کې راغله چې یاره نبی علیہ السلام مبارک فرمایي دوه سپي دي او هغه له ما نه کورې کا او دا مې درنه وړي، کیدای شي د هغه درې قسمو خوبونو کې یو خوب وي. دویمه شپه راغله، حضور علیہ السلام مبارک بیا په خوب کې تشریف وړو. اے نور الدین زنگي صاحب تا ته ما نه ویلې بېګا چې یو دوه سپي مې درنه وړي او دا ما نه کورې کا. بیا په هیبت سره را پاسېد، ډېر خولې خولې شو او تر شو. بیا ذهن ته راغلی یاره کیدای شي څه د هغه خوبونو نه دا یو قسم وي. په درېیمه شپه بیا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ولا په خوب کې راغی. اے نور الدین ته خو چې دی دا خپل ذهنونه چلی، ما درته څه وې دوه سپي دنه مې وړي ګورې بیا به ارمان وکړي. اگر چې دا کار به نه کېده خو لیکن نبی علیہ السلام دنیا ته ښیي چې زما د خپل امت سره ربط شته، یعنی الله تعالی د خپل محبوب حفاظت کوي، هېڅوک هم دا کار نشي کولی. دې نه مخکې او یا کسانو چې هغوی د نبی علیہ السلام د روزې مبارک کې د کلاولو دپاره بیلچې او یومونه او جبلونه راغستي وو، او بادشاه چې دی څوکیدارانو ته ویلي چې بېګاله څوک راله او سیم کول تاسو به ورته څه نه وایئ. کله چې دی د مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم په دروازه را ننوته، بیلچې او یومونو کودالې هر څه ورسره و، نو بس هغه څوکیداران خو بادشاه پوه کړي چې څه به نه وایي، حاکم ورته ویلي وو. نو بس دې کې
چې څه ټایم دی د نبی اسلام روزه مبارکه ترا نږدې کېده دلته الله ځمکه وچوله د اویا واړه کسان ځمکې راغلل صرف د یو کس د هغه د صادر یا د قمیص د لمن یو پیس کې بهر پاغه چوندې کې ځمکه چې رانږدې شوه پکې بهر پاتې شي سحر چې بادشاه راغی وي بیګا کسان راغلي یو څوکیدار ورته یو راغلی څه چلو شو وایي څه نه دی شوي وایي نه څه خو به شوي وایي انشاءالله ټول ځمکې راښکې دي اورې که ورپسې ورځې نو لا به نږدې رواني ورته زه خو دا نه منم وایي راشي درته وښیم وایي ګوره د یو کس د صادر یا د کمیس هغه پیس کې لا اوس هم په دې کې پاتې دی زه وایم که دا دې ونیو ورپسې لاړې انشاءالله زر به یې رالان لږ نو بادشاه ورته وایي چې په خوله لاس کېږده ګورې چاته د هغه ګونه کې دا لا هغه منع کړی و مونږ ته دلته په غریب آباد کې خبر شو په خبر اوسه مونږ ته دلته په خبر شو ګرم یا رسول الله دا خو چې انسان تاریخ ګوري بیا ورته حالات معلوم شي ګورئ نور الدین زنگی رحمت الله تعالی علیه بیا ډېر اوتر راپاڅېد او بیا وله خوب ورنه راغی د ده یو وزیر جمال الدین نوم یې ډېر هوښیار و سهار وختي هغه راوغوسته وایي راشه درې شپې وشوې لاندې باندې دا خوب وینم چې د دې به څه تعبیر وي جمال الدین وزیر ډېر هوښیار و هغه ورته بادشاه ګورې نور انتظار ونه کوي ځان سره لښکرم والا زم در سره ځم دولتونه م ځان سره واخله او په مدینه منوره کې سانحه را روانه ده نبي علیه السلام در تاسې نه دی ویلي شا به ده چې ځو یاره یو لوی لښکر یې تیار کړ او ځان سره دولتونه م راواغېسته او سونې چاندی نغدې پیسې بورۍ ډکې کې او را روان شو مدینې منورې ته راله مدینې منورې حاکم چې وکاته چې دا خو د مصر بادشاه راغی بس جمال الدین وزیر ته نور الدین زنگي صاحب وایي چې څه به کوو وایي تا ته په خوب کې نبی علیه السلام هغه د دو سپو شکل خولی دی یا هم خولی دی راته چې دا کسان دي سړي دي خو سپي ورته ویلي چې دی مې د نه وړي دا په درېیمه شپې ورته شکلونه مو ښول وایي چې ښه ده درته څوک مخې ته راشي نو هغه سکرین باندې وپېژنې چې دا کسان وي یا پیژنم یې شکلونه یې ما ته یاد دي وایي ښه بادشاه داسې به وکړي چې یو عام خیرات به وکړي او اعلان به وکړي چې د مدینې منورې څومره نارینه دي که سپینګیري دي که ځوانان دي که هلکان دي دا ټول به راځي که کم کس پاتې شو بیا به ګورې ښه نه وي ته به دروازه کې کښېنې خلک به خیرات دپاره دننه ته به صرف سړو ته ګورې چې کله هغه دوه شکلونه راغله ما ته به اشاره په سترګو کې وکړي زه به پولیس ته ویم وینیسي صحیح ده یو عام خیرات یې وکړ مدینه منوره کې اعلان شو یو کس به هم نه پاتې کېږي خلک ټول راله بادشاه ناست دی ګوري ګوري خیرات هم وخوړی شو ټول خلک راله واپس هم لاړه دغه دوه شکلونه پکې رانغله جمال الدین وزیر ته وی چې هغه کسان خو ما ونه لیده پکې د مدینې منورې خاص خاص خلکو نه تپوس وکړو چې د خیرات نه څوک پاتې شوي خو نه دي ای ورته وی نه ټول اهل مدینه راغلي و یو دوه کسان پر جنت البقیع کې اوسېږي هغوی نه دي راغلي هغوی خلکو ته وی مونږ د چا خیرات نه خورو مونږ په خپله په خلکو باندې خورو ډېر نیکان خلک دي مونږ ته هم دا خلک وي دي خو چا نه څه غواړي نه هغه تا نه روټۍ او چای نه غواړي تا نه عقیده او ایمان غواړي ته خپل ایمان او عقیده ورکړې او د روټۍ غم وړې هغه د جنت البقیع کسان دی پټ مخ ګرځي ځان نه ډېر تقوادار جوړ کړي سپین څادرونه یې په ځان اچولي تسبیح لاس کې نیولي قرآن شریف یې مخې ته ایښي تلاوتونه کوي
دی وی مونږ د چا خیراتونه نه خورو، مونږ په خلکو باندې خورو. ډېر تقوادار خلک. جمال الدین وزیر بادشاہ ته اشاره په سترګو کې وکړه چې همدغه تقوادار ولوځو چلو همدی کې دی. وایي ښځې چې جنت البقیع ته لاړ شو. جنت البقیع ته چې راغله هغه کومه کوټه چې دی جوړه کړې وه دلته راغله. بادشاہ وزیر ته غوږ کې وی چې اول دا کسان ګورې قبضه که دی چېرته ونه تښتي، اول دی قبضه که. بس ورتلو سره یې دواړه ونیو. وزیر ورته وی باچا اجازت دی زه لږ د دې کمرې جانچ پړتال وکړم، جایزه واخلم. یا بس راننوتو، چاپېره یې وکاته راوکاته. اوس په دې کمره کې په دې کوټه کې نور څه نشته دی، بس جانمازونه غوړېدلي دي. اوس ولاړ دي دا دواړه، خلک هم ولاړ دي د مدینې منورې، د ده لښکر هم ولاړ دی. جمال الدین وزیر دغه کسانو ته وایي دا څه شی دی؟ جی دا زمونږ مصلي دي، مونږ په دې باندې ولاړ یو عبادت کوو، نور څه نشته دی. بس بادشاہ وزیر ته وکته، وزیر بادشاہ ته وکته، بادشاہ ورته اشاره وکړه چې دا مصلي اوچتې کړه. چې مصلي اوچتې کړي اوس لاندې تخته پرته ده، تخته یې چې اوچته کړه لاندې سورنګ کنستی شوی دی. بس سړي ګیر کم چې د سره په د مصر نه ماهرین د سورنګونو راغلي و هغه یې راوسته راشي. بس هغې رڼاګانې وکړې ورننوته. باچا سلامت، دا خو د نبي علیه السلام روزې مبارکې ته یې ویستلی دا سورنګ. کله چې راله بس یو ګز صرف پاتې و، هغې په خپله باندې تیشه میشه راواغستې، په کلار 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 هغه ځای وکنسته چې د نبي اسلام قدمونو مبارک ورته راله، په لاسونو یې خاوره دې خوا کړه، قدمین مبارکین ښکاره شو. بادشاہ سلامت ته وی تو جمال الدین دواړه راننوځئ. بس چې راوسته بادشاہ لګي شه او د نبي علیه السلام قدمونه مبارک یې ښکل کړه. بیا دې دواړه ودرول، دا تاسو څه میشن شروع کړی؟ اخر هغې ګویا شو چې موږ یهودو راستولي یو، موږ یهودیان یو. او واقعه اصل کې داسې ده، موږ له بله طریقه نه راتله، نو موږ د دې جنت البقیع نه سورنګ وویسته چې موږ د نبي علیه السلام مبارک د شپې شپې وباسو او یویسو چېرته یو ناشنا ځای کې به یې دفن کړو. موږ به مسلمانانو سره مناظره جوړه کړو او بیا به ورته ووایو چې ستاسو پیغمبر په قبر کې حیات نه دی، نعوذ بالله خاورې شوی دی. نو چې کله قبر کولو شي نو دی چې وګوري نو قبر کې به نبي علیه السلام مبارک نه وي، نو موږ به مناظره وګټو. دا زمونږ میشن. بس بادشاہ نور الدین زنگی رحمت الله علیه اعلان وکړ دا دواړه برملا په سولۍ باندې وخېجوي، قتل یې کوي چې سبا بل څوک دا کارونه کوي. او بیا د هغې نه پس سورنګ یې بند کړ او د نبي علیه السلام د روزې مبارکې نه چاپېره دا فولادین جنګله داسې روخېجوله چې دا د قبر د سطح نه نیمه ځمکه کې لاندې ښخه شي او نیمه بره راوخته، چې تر قیامته څوک بیا دا کارونه کړي د نبي اسلام روزې مبارکې ته دننه رانی شي. او د ترکو حکومت الله دې د هغې دوام نصیب کړي، الله دې هغې خوشحاله و آباد لري. هغه وخت کې 950 کاله خلافت عثمانیه چلېدلی دی. د ترکو حکومت دا ګمبد مبارک چې دی جوړ کړی دی د نبي اسلام په روزه مبارکه باندې، خو دې کې داسې مواد لګولي دي چې د نبی علیه السلام د روزې مبارکې لاندې حصه چې ده د قبر مبارک دا په سیټلایټ نظام کې نه راځي، بس ګمبده پورې د هغې نظام کار کوي، لاندې نه کوي. هغې داسې سیستم برابر کړی چې د نبی علیه السلام قبر مبارک کې دننه دې څه ونه ویني، دا سیستم هغې برابر کړی. نو دا جنګله مبارکه چې اوس څوک ورځي ولته کې ولاړې دعا کوي، دا نورالدین زنګي رحمت الله علیه جوړه کړې ده. دا مې درته دې پورې وي چې صحابه دا جنګله نه وه جوړه کړې، تابعینو نه جوړه کړې، ته به تابعینو نه جوړ کړې، دا نورالدین زنګي رحمت الله وروستو راغلی دی، هغه دا جنګله جوړه کړې ده. دا ولې؟ نبی علیه السلام ورله په خوب کې راغی، ورته یې وفرمایل چې 2 سپي مې درنه وړي، شکلونه یې ورته وښوده
مطلب دا دی چې د دنیا ته پته ولګي، ورنه نبی علیہ السلام د الله محبوب دی، څوک هم دغه ته نقصان نشي رسولی، خو دنیا ته دا خول چې ګورې زما د امت سره تعلق اوس هم قایم دی. اورې اوس هم دا الله شلولی هم شو دا دوه کسان، لیکن دنیا ته ښودل چې زما د امت سره تعلق برقرار دی. که چېرې د مصر نه نورالدین زنګي صاحب راځي او جنګله لګوي، نو د نبی علیہ السلام کمال دی دا چې نورالدین زنګي راشي او ما نه چاپېره جنګله ته وکړي چې تر قیامته زما حفاظت برقرار پاتې. سبحان الله. دا مې درته دې پورې وي زمونږ پیغمبر علیہ السلام ډېر د کمال نه ډک دی او ډېر کمالات والا الله ورکړي دي. کم کم کمال به د محبوب علیہ السلام انسان یادوي. دا یاد ساتئ، په ځمکه مبارک ولاړ دی او چې د ګوتې مبارکې اشاره کوي اسمان کې سپوږمۍ دوه ټوکړې کوي، ځمکې ته لاندې راولي، یو صاحب په غر ودرېږي، بله د هغې نه جدا وي. حبیب بن مالک یمني چې دا معجزه ګوري ایمان راوړي، سره کومه قافله د یمن نه راغلې ایمان راوړي، کوم چې ازلي بدبخت وغه لاړ چپه شو. حضرت علی رضی الله عنه د مازدیګر مونځ نه دی کړی، نور پرېوت. ولې؟ د ده په پتون د نبی علیہ السلام سر مبارک پروت د سبها په مقام، او دغه وخت کې اوښکې په مخ باندې رالي، د نبی علیہ السلام په چهره مبارک راتوی شوي چې حضور اسلام سترګې مبارکې پرانیستې. علي صاحب ته خو جاړې، جوړ د مازدیګر مونځ دی نه دی کړی، او قربان د مازدیګر مونځ مې میل که تاسو خوځوم بې ادبي کېږي او د خواته مونځ رانتلو. حیران وما، خو زړه نه مې فتوا وغوښته، زړه راته ووي چې مونځ که قضا شي بیا به ادا شي، خو ادا به نه شي قضا شوي دیدنونه. اورې دا موقع بیا په لاس نه راځي، نن ستا په پتون باندې نبي علیہ السلام سر مبارک ښودی دی، دا نن تا ته د یو لوی سعادت ملو شوی دی. زه د مونځ قضا به بیا راوړم، خیر دی. نبی علیہ السلام مبارک د ده د عقیدې ته او د ده د مینې ته ګوري چې زما د خاطرې د مازدیګر مونځ قضا کړ. دا کله کېدی شي؟ ځکه چې حضرت علی رضی الله عنه دومره د مینې او د غیرت نه کار اخلي، نو نبی علیہ السلام خو د هغه نه زیات غیرتي دی. اوس حضور علیہ السلام مبارک کېناست، لاسونه مبارک پورته کړ، اللهم انه کان فی طاعتک و طاعت رسولک فرض علیه الشمس. یا الله دې خو ستا په اطاعت کې ناستو، ستا د محبوب په اطاعت کې ناستو، اوس دا انور ورته راواپس کړه چې دې وختي مونځ ادا کړي. سبحان الله. رسول علیہ السلام مبارک نور ته اشاره کوي، نور راواپس شو، داسې حد ته راغی چې حضرت علی کرم الله وجهه د مازدیګر وختي مونځ ادا کړي. دې ته معجزه رد الشمس وایي، هغې ته معجزه رد یعنی شق القمر وایي. دا د نبی علیہ السلام مبارک کمالات چې کله د صلح حدیبیې په موقع باندې صحابه کرامو نبی علیہ السلام مبارک ته عرض وکړه چې قربان اوبه نشته دی چې اودسونه وکړو، اوسکو اوښانو له ورکړو، نو د اوبو درک نه لګي. نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایي وګورئ چا سره لږې غوندې اوبې ماله راوړئ. د یو صحابي په اوښ کې یو لوټه اوبه پیدا شي، هغې کې لږې اوبه وي، هغه راوړي نبی علیہ السلام مبارک ته کېښود. حضور علیہ السلام مبارک خپل د لاس مبارک پنځه واړه ګوتې مبارکې په لوټه کې کېښودې، د نبی علیہ السلام د ګوتو مبارکو نه د اوبو چینې روانې شي. سبحان الله. صبح راخوټ کېږي، 1500 صحابه کرام په دې موقع باندې یو نیم زره کسان اودسونه یې پرې وکړه، ویې وڅښلې، ځان سره یې بتکیم ډک کړ، اوښان یې پسې راغلل. راوي د حدیث وایي که دې وخت کې مونږ دا خو 1500 کسانو چې 15,000 وې یا 3,000 وې، نو هغې دپاره د اوبه کافي کېدی. ګورئ نبي علیہ الصلاۃ والسلام مبارک د دې ګوتو مبارکو نه اوبه جاري کېدل دا خو عادت نه دی که نه، دا خو خلاف عادت کار دی. خو دا ګوتې مبارکې په دې لوټه کې ایښې وي او کنیکشن یې وله د آب کوثر سره میلاو کړی. په خبرو کمالات د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک. مطلب دا دی چې زمونږ پیغمبر علیه السلام مبارک له ډېر لوی کمالات الله تعالی جل جلاله ورکړي دي. دا نن چې مونږ او تاسې راجمع شوي یو، دا د حضور صلی الله علیه وسلم مبارک په مینه کې او د هغې مبارکو
دنیا ته د راتلو په خوشحالۍ کې راجمع شوي یو. خو بس یو دوه خبرې درته مختصر داسې کومه چې ستاسو د آینده وخت دپاره لږې په کار راشي. تفسیر نعیمی ورته وایي، هغې کې دا خبره لیکلې ده چې نبی علیه السلام د صحابه کرامو سره په سفر باندې روان، ډېر صحابه کرام ورسره. یو ځای کې دوی مبارکو پړو واچو چې یاره مونځ به مو کړو، دمه به مو کړو، او د ډوډۍ وخت دی ډوډۍ به مو. کله چې د دمې ځای جوړ شو، بس فرمان جاری شو، چا سره چې ډوډۍ د سالن دی هغه راوړئ، خپل خپل بار کې وګورئ. په دغه ورځ باندې هر یو صحابي صرف ډوډۍ ځان سره وړې وه، چا هم سالن نه وړی. اوس څادر غوړېدلی دی، هر یو راځي د خپل بار نه روټۍ راني په هغې ږدي، یو لوی ډېرې د روټو جوړ شو او سالن چا سره هم نشته. نبی کریم علیه السلام مبارک ورته فرمایي سالن نشته؟ وایي نه، چا سره هم نشته جي، مونږ خو ویلي فلاني به راغستې، هغه وایي فلاني به راغستې، فلاني، زه په هغې به ګزاره وکړو. اوس دغه وخت کې یو د شادو مچۍ راغلې ده، د نبي علیه السلام د سر مبارک د پاسه تاویږي، بنګېږي. صحابه کرام ورته فرمایي قربان دا مچۍ چې راغلې ده ستاسو د سر مبارک د پاسه بنګېږي او تاویږي، دا څه وایي؟ هغې ته پته وه چې زمونږ پیغمبر علیه السلام د مچو په خبره هم پوهېږي، په خبره راسه. دوی اوس وی نبي علیه السلام ته د دیوال نه یې خو څه پته نشته، دا په خپل پیغمبر د دې د عقیده ده. زمونږ نبي علیه السلام مبارک خو د مچو په خبره هم پوهېده، ای مبارک ورته الله داسې علم ورکړی. وایي دا مچۍ ما ته وایي چې د الله محبوبه ستا صحابه کرامو سره ډوډۍ شته خو سالن ورسره نشته. د دې غر هغه طرف ته زما د مچو ګبین دی، نو که دې صحابه کرامو کې ما سره څوک لاړ شي نو ګبین به ورته زه خالي کړم، مچۍ به ترې لرې کړم، ګبین به راوړي، نو ټولو صحابه کرامو به ورسره ډوډۍ خوراک وشي. معزز حضور علیہ السلام مبارک حضرت علی رضی اللہ عنہ راغوسته، تراشه د دې مچۍ سره لاړ شه. بس مچۍ وړاندې شو، حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ورپسې شو، لاړه غر کراس کا بل طرف ته واوړېد. دا مچۍ لاړه ګبین لا، او لږ ساعت پس ټولې مچۍ د ګبین نه والوتې، ګبین یې خالي پرېښود. حضرت علی رضی الله عنه ګبین یې کټ کړ، ځان سره یې راواغېسته. دغه دی چې د غر نه راواوړېده او نبی علیه السلام مبارک له راغی، یو غټ لوښی یې راواغېست، په هغې کې اشات واچول او بس صحابه کرام شروع شو، ډوډۍ مو ورسره وخوړه، پاتې م شو. او بیا چې دی دغه دوران کې هم دغه مچۍ د نبی علیه السلام د سر مبارک د پاسه بیا تاویږي او بنګېږي. صحابه کرام ورته فرمایي قربان شات خو ورسېد، ډوډۍ مو خوړه، کار ډېر مزېدار وشو، خو دا مچۍ اوس څه وایي؟ حضور علیه السلام ورته فرمایي ما د دې مچۍ نه تپوس وکړ چې تاسو خو په مختلفو ګلونو، په مختلفو بوټو، په مختلفو پاڼو کې نه یي، او د هغې نه هغه رس راکاږئ، نو دې کې داسې ګلونه او داسې بوټي مې وي چې هغه پیکه وي، بعضې تراخه وي، بعضې تروشي، بعضې خوږي. نو ستاسو په دې شاتو کې خو د تروشوالي او د پیکوالي او د تریخوالي څه اثر نشته، دا ټول خواږه دي، دا ولې؟ وایي دې مچۍ ما ته وایي چې قربان د الله محبوب رښتیا دې فرمایل، واقعي موږ دا مختلف رسونه راوباسو، تراخم وي، ترشم وي، پیکم وي، خواږم وي، دا موږ راوړو، د دې ګبین په دې خانو کې دا اچو. خو چې کله موږ دا مختلف قسمه دا څلور واړه قسمونه د دې رسونو په دې کې واچو، نو زمونږ د هغې سره کار نشته دی چې دا تریخ دی او دا پیکه دی او دا ترش دی او دا خوږ دی.
مونږ د دې ګبین نه چاپېره کینو قربان په تاسو باندې درود شریف شروع کړو سبحان الله درود شریف شروع کړو نو تاسو مبارک باندې چې دا درود شریف مونږ وایو د درود شریف د برکت هغه تراوه او ترش او دا پیکا او دا تراخه دا ټول خواږه وګرځېږي او یوازې خواږه نه الله پاکې د خوږوالي سره سره شفا هم واچوي الله پاکې شفا هم واچوي په شهدو کې شفا ده دا د شهدو دا خوږوالی او په دې کې دا شفا دا د درود شریف برکت الله مبخا نور کلم درود شریف ډېر ډېر وایي خو چې د ربیع النور د ربیع الاول شریف میاشت راشي نو بیا درود شریف له لږ ډېر زور ورکوي د کې دا کمال دی چې یو د نبی علیه الصلاۃ والسلام محبت په درود شریف سره د انسان په سینه کې ډېر زیاتېږي او بل دا چې درود شریف د برکت دیدار مصطفی صلی الله علیه وسلم ملاوي الله دې موږ ټول له توفیق راکړي درود شریف وایي په نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک باندې اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله دا ماشومان لګ لګ رستو کوي دا زمون کسان دي خاراشي دا سیډ والا ټول اخواته جمع شوي دي خاراشي دي خاراشي خدای مبارک